السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ملګرو په دې سایت کې در سره دا ویډیو شریکوم انتهایی سبق آموز او عبرتناک ویډیو دا لازمی وګورئ دا یو ماشوم دی دا پیدا شوی دی او دوه سرونه دي او یوه علاقه ده د زناورو په شانت علاقه ده نو ټول ویډیو وګورئ د دې په حواله سره یو څو خبره در سره شریکوم چې داسې قسمه ماشومان په کورونو کې ولې پیدا کیږي د دې وجه سوي نو دا ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریکوم نو سمې عزتمندو داسې قسم ماشومان اخ کور کې پیدا کیږي چې کم کور والا خلکو پسې مزاق کوي اخ کا انسانانو داسې ماشومان پیدا کیږي چې بل انسان پسې خاندي بل انسان پسې ټوکي او مزاق کوي د دې ماشوم مور پلار به چا پسې لازمي خندا کړي وي چا پسې به لازمي مزاق کړي وي نو داسې قسم ماشوم ورته الله تعالی ورکړي دی چې دوه سرونه دي او د زناورو په شانت علاقه هم شوي د زموږ عزتمندو په غور سره ورته تاسو کتلی شئ او دا خو حدیث پاک کې راځي من ضحک ضحک کم انسان چې بل پسې مزاق وکړو بل پسې چې وخاندل د دې انسان پسې به هم خلک خاندي د دې انسان نه به یعنې داسې کار صادریږي چې به د خلکو د خندا وي زموږ عزتمندو انسان الله تعالی ته ډیر زیات محبوب دی ډیر زیات خوښ دی الله تعالی ته انسان د انسان پسې چې څوک خندا کوي دا الله تعالی نه برداشت کوي الله رب العزت د کعبې شریفي بې ادبي بې عزتي به برداشت کیدی شي خو لیکن د انسان بې ادبي انسان بې عزتي الله تعالی نه برداشت کوي الله رب العزت وایي کعبې شریفي ته आवाज کوي یې کعبې ته ماته ډیره خوښه خو که تاسو قرآنی زه پې دونه زیات نه خفه کېږم چې څونه زیات په دې خبرې خفه کېږم چې زما انسان زړه څوک ازاروي او رحمان بابا څه فرمایي په شعر کې وایي که د نیت وي د کعبې د جوړولو د بېوسه انسان زړه روح که کعبه ده نو انسان الله رب العزت ته ډیر زیات محبوب دی ډیر زیات خوښ دی الله رب العزت د انسان بې عزتي هرگز نه برداشت کوي دته چې څوک په بد نظر باندې وګوري دا هرگز الله تعالی نه برداشت کوي حضرت عیسی علیه السلام د الله پیغمبر دی اوجت پیغمبر دی یو ځل په یو غر باندې رواني سفر کوي شاته ورپسې دوه امتیان رواني او دواړه مسلمانان یو امتی چې دی ډیر نیک انسانو ټول ورځ به په عبادت کې تیرېدا او دا بل امتی چې دی ډیر انتهایی بدعمله انسانو ډیر زیات ګناهونه به کول نو چې کوم دا نیک عمله انسانو د چې کله دا بدعمله انسان صحیح کو نو دته په زړه کې داسې خیر شان پیدا شو د پورې داسې وخاندل شانتې په زړه کې چې هو دته وګورئ په خولي باندې نه دی ویلي خام په زړه زړه کې ور پورې مزاق شانتې وکړو په زړه زړه کې ورته په بد نظر وکتل فورا الله رب العزت حضرت عیسی علیه السلام ته وحی را لېږي و یا عیسی ای زما پیغمبره تا پسې رستو ستا دوه امتیان را روان دي یو ډیر نیک عمله دی او بل ډیر زیات بد عمله دی دا کوم چې بد عمله دی دته ووایه چې الله تعالی ستا ټول ګناهونه معاف کړي دي نوې زندګي دې شروع کا او دا کوم چې نیک عمله دی دته هم ووایه ته دې نوې زندګي شروع کا ستا ټول نیک عملونه الله تعالی ختم کړي دي تا زما بنده ته په بد نظر باندې وکتل تا زما بنده پسې مزاق وکړو او پورې خندا وکړه نو ټول نیک عملونه الله تعالی ختم کړل زما عزتمندو برای کرم انسانانو پسې مزاق مه کوئ انسانانو پورې خندا مه کوئ کنې داسې قسمه ماشومان به درکره بیا پیدا شي چې بیا به تاسو هم پورې خلک خاندي او دا ماشوم که چېرې بیا لوی شو چې لاکې شوي تاسو سوچ وکئ اول خو د دې ماشوم چې دا کم شوی دی د دې د لوی کېدو څه امکان داسې نه ښکاري خو که چېرې بالفرض لوی شو نو څونه د خندا خبره وي چې لاکې شوي ورپسې زما عزتمندو نو زما عزتمندو برای کرم ډېر عاجزانه ګزارش درته کوم چې انسانانو پسې مزاق مه کوئ انسانانو پسې خندا مه کوئ که ستاسو سره یو خوا بل خوا چېرته داسې ماشومان وي چې هغوی دماغي حالات چېرته ټیک نه وي نو پسې خندا مه کوئ ای قسم په الله تعالی چې داسې کورونه ماته معلوم دي داسې خلک راته معلوم دي چې هغوی به خلکو پسې خندا کولې خلکو پسې به ټوکې کولې نن د هغوی په کور کې لیونیان موجود دي لیونیان ماشومان ورکره نن موجود دي زما عزتمندو وجه څه ده چې هغه به خلکو پسې خندا کوله زما عزتمندو انسانانو ته عزت ورکوي الله رب العزت انسان اشرف المخلوقات پیدا کړی دی نو دې انسان ته تاسو عزت ورکوي د ټولو مخلوقاتو نه الله تعالی انسان ښایسته پیدا کړی دی عزت یې ورکړی دی نو موږ هم پکار دي چې انسانانو ته عزت ورکو انسانانو زړه نه ازارو کم انسان چې د انسان زړه ازار کی
دغه انسان به الله تعالی خفه کوي. کم انسان چې بل سره ظلم وکي د انسان سره بل انسان به لازمي ظلم کوي. کم انسان چې بل پسې خندا وکي د انسان پسې به نور انسانان لازمي خاندي. دا کېدی نشي زما عزتمندو چې دې بچا پورې وخاندي او د پورې به څوک بیا ونه خاندي. لازمي به ورپورې خلک خاندي زما عزتمندو. نو کوشش به کوو زما عزتمندو انسان ته به عزت ورکو، انسان پسې به خندا نه کوو، انسان سره به محبت ساتو، مینه به ورسره ساتو، انسان ته به تکلیف نه رسو، راحت به ورته رسو، سکون به ورته رسو، خپلې سینې سره به یې لګوو انشاءالله. ټیک ده. الله رب العزت مو خوشحاله باد ولره. دعاګانې کوي، دعاګانې به کوو. الله په امان.